یو ورځ داسې ده چې خدمت والا طالب العلم ډیر شدید بیمار دی. حضرت الامام ته پته ولګېدله، فرمایي د دې طلباو خدمت بدن زه په خپله باندې کوم. د مدرسې په خدمت کې شرم مه کوئ، د طلباو په خدمت کې شرم مه کوئ. د الله نبیان دي، بیت الله جوړوي، په خپلو لاسو باندې جوړوي، ګټه په خپله خیږي. دا د خپل نبوت د پروتوکول خلاف نه ګڼي. زه په پیغمبر وخت یم. الله یې ذکر کوي وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. ابراهیم خلیل الله په خپله ګټه خیږي، اسماعیل په خپله باندې ګټه ورکوي. د ابراهیم علیه السلام د قدمونو مبارکو نشانات نن هم بیت الله سره خواته په مقام ابراهیم کې په ګټه کې نسب دی. الله دې موږ او تاسو ټولو ته وښایي. مدرسې په خدمت باندې بد مه ګڼئ، ځان دپاره اعزاز ګڼئ. حضرت الامام فرمایي زه په خپله د دې طالبانو خدمت نن کوم. عجیب امتحان دی چې لاړ د کوم کور نمبر و هغې ته دروازه وډبوله، دننه آواز راځي څوک یې؟ دی ورته جواب ورکوي ولی الله یم. ابوډۍ ورته د کور نه آواز ورکوي ولی الله ته څه کې دلته؟ وایي طالبانو اوړه درنه غواړم. بوډۍ ورته وایي وایي ته شرمېږې نه؟ په دې سپینه ږیره باندې زمونږ په وره کې ولاړ یې، ته سوال کې، ته چړ ګدا کې، ته شرمېږې نه؟ حضرت الامام خفه شو، کور ته راغی، طلبا په انتظار دي. دی د ډېر خفګان د لاسه پرېوت، سترګې پټې شولې، دی اوده شو. هلته طلبا وږي سملاستل. د شپې خوب اینی، خوب کې د دواړو جهانو د سردار مبارک دیدار ورته ورنصیب کېږي. نبی علیه السلام وایي ما طرف ته را روان دی او سترګو مبارکو کې اوښکې دي. او ما ته وایي ولی الله زما میلمانه مسجد کې وږي اوده شوي دي او ته داسې آرام سره کور کې خوبونه کې. وی خپل لمن مبارکه کې وړه راغستې. ما ته وی ولی الله لمن را دې خوا کا، زه محمد رسول الله د خپل لمن نه تا ته وړه درته وکړم. الله رب العالمین د الله رسول صلی الله علیه وسلم د دې دینی مدرسو په طالبانو باندې ډېر خفه کېږي. زما محترم ورونو، دې وړو ماشومانو بچو خپلو استادانو نه هم ګټه کړې ده. نبی علیه السلام ته هم ډالۍ لیږلي دي. ستاسو روغ یې د نبی علیه السلام سره وکړله، ورنه مدیني جانان خو خفه دی او د پاکستان نه خو په خصوصي توګه خفه دی. ولې؟ پاکستان په ټوله دنیا کې واحد اټمي طاقت دی او په دغه واحد اټمي او فوجي طاقت کې 21 کروڑ د ټولو نه زیاته آبادي په اسلامي دنیا کې، په اسلامي ملکونو کې دا په پاکستان کې ده. د ټولو نه زیات دفاعي او فوجي قوت په پاکستان کې دی. د اسلام په نوم باندې آزاد شوی هغه وطن او هغه ملک، د کوم ملک په عدالت باندې چې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه لیکل شوې، د کوم ملک په پارلیمنت باندې چې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه لیکل شوې، د کوم ملک په سبز هلالي پرچم پورته کېدلو کې چې زما د 1701 نه راواخله د 1799 د هغې د میسور جهادونه پراته دي، د هغې د 1832 تحریک مجاهدین پروت دی د بالاکوټ، د هغې د 1857 د شاملي میدانونه او هغه د قید و بند صحبتونه پراته دي، د هغې د 1899 تحریک ریشمي رومال پکې پروت دی. د کوم ملک په بنیادونو کې چې زما د 6 لکو مسلمانانو وینه شامله ده، د کوم ملک بنیاد چې د لا اله الا الله په نعره باندې کېښودل شوی، نن هغه ملک دی 21 کروڑه مسلمانان پکې پاتې کېږي. جج هم مسلمان دی، صدر مملکت هم مسلمان دی، وزیر اعظم هم مسلمان دی. هغې وطن کې گستاخی د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کیږي. ایو بدبخت آسیه ملعونه هغه برسر عام اعتراف کوي، وی او ما د نبی علیه السلام په شان اقدس کې دا ګستاخی کړې ده چې ستاسو د پیغمبر د مرګ نه یو میاشت مخکې هغه په کټ باندې پروت او د هغه په خوله او د هغه په غوږونو کې چینجي شوي. واستغفر الله العظیم.
ستاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حضرت خدیجه الکبرى رضی الله عنها سره نکاح دې لپاره تړلو چې هغه مالدار وه او ستاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې مال ته غل و. تاسو چې کوم قرآن ماته مخې مخې ته کوئ د آسیه ملعونه درېمه ګستاخي واورئ. وایي دا قرآن خو بکواس دی، دا خو تاسو د ځان نه جوړ کړی دی. دا د دې خبرو اعتراف د ګستاخۍ نه وروستو د پټي د مالک د وړاندې یو پیره کوي او بیا د علاقې په جرګه او پنچایت کې په دویمه پیره کوي او بیا د ایس ایس پي انویسټیګیشن نیر بخاري د هغه په آفس کې په درېمه پیره باندې کوي او بیا سیشن کورټ په دې باندې د سزای موت فیصله اوري او بیا د لاهور های کورټ په هغې باندې د سزای موت فیصله اوري. او زه ډېر افسوس کوم د پاکستان د عدلیې نه چې تاسو سزای موت په 2010 کې ورکړی دی، په دې باندې عمل درآمد تا ولې نه کوو؟ ستا د فیصلې وقت ولې ختم شو؟ همدغه سزای موت تا په ممتاز قادري باندې اورولی و، ماسپښین په هغه سزای موت واورولی شو او مازدیګر په هلیکاپټر کې د هغه ډیت وارنټ دا صدر مملکت له تا وړو، هغه پې دستخط وکړو، هلیکاپټر کې دې واپس راوړو، ماښام له تا د هغه ډیت وارنټ دا د هغې جیل انتظامیې ته حواله کړو، هغه د پانسي